بسم الله الرحمن الرحیم. اتم سمستر او مضمون د تاسو د آزادۍ تحریک او پښتو ادب. نن ټاپک دی د آزادۍ تحریک او پښتو شاعری. نو پښتون قوم همیشه لا حریت پسند پاتې شوی دی، آزادۍ لپاره یې کوشش کړی دی. نو کله چې په ملک کې د آزادۍ تحریکونه شروع شول، نو د نورو قومونو سره سره پښتنو هم دغه تحریکونو کې حصہ واخیسته او د نورو قومونو نه وروستو نه دي پاتې شوي. دغسې دې تحریکونو سره د پښتونخوا ادب هم د دې تحریکونو نه متاثر شو، یعنی متاثر شوی دی. نو نثر کې هم د آزادۍ تحریک متعلق لیکل شروع شول او خصوصا شاعرۍ کې د دې موضوع په هکله ډیر لیکل کېدل. شاعرۍ کې به دې تحریک ته ډیره زیاته توجه وه. نو دغه مقصد لپاره پښتون رساله جاری شوه. په دې کې نثري مضامین هم شایع کېدل او نظمونه به هم وو. نظمونه به قومي او وطني موضوع باندې وو. دې نه علاوه د دې رسالې مقصد خپل قام پوهولو، دنیا د حالاتو نه خبرولو او خپل ژبې طرف ته مایل کولو هم و، چې ولس عوام خپل ژبې طرف ته مایل شي او خپل ژبې سره مینه پیدا شي. نو دا د دې مقصد هم و. نو پښتون رسالې بانی باچا خانو یعنی عبدالغفار خانو او محمد اکبر خادم به ورسره د نائب مدیر په توګه کار کولو. عبدالخالق خلیق وایي چلوونکی د دې خان عبدالغفار وو او خادم صاحب د دې دویم واکدارو. دغسې مخکې وایي چې پښتون په دغه زمانه کې د پښتو لومبنۍ رساله وه او په دې کې به د هغې وخت ټولو شاعرانو او د قلم خاوندانو لیکونه به چاپ کېدل. په کال 1930 کې چې کله باچا خان د پیرنګو حکومت ونیولو، نو د پښتون اشاعت هم بند شو. په مئی 1931 کې رساله په دویم ځل جاری شوه او په دغه دویمې دوره کې نامتو شاعر او ادیب عبدالخالق خلیق د پښتون مدیر مقرر شو. پښتون رسالې سره ولس کې د آزادۍ جذبه را بیداره شوه. ولس کې به د آزادۍ تحریک له مقبولیت حاصلېدو. دغسې مخکې فضل محمود مخفي د دې دور یو داسې شاعر و چې هغې د حب الوطنۍ نظمونو ولس کې حب الوطنۍ جذبه را پیدا کړه یا جذبات را پیدا کول. فضل محمود مخفي په پښتو شاعرۍ کې د مقصدیت، مزاحمت، حریت پسندۍ او ترقی پسندۍ هغه بنیاد کېښود چې وروستو یې د پښتو د اکثرو شاعرانو په خیالاتو کې یو لوی انقلاب راوستو. فضل محمود مخفي
4 کې په کال 1884 کې نور محمد خان کره پیدا شو. په پښتو کې د قومي، سیاسي او سماجی مسلو نماینده مقصدی او ترقی پسندای شاعرای ابتدا فضل محمود مخفی صاحب کړي و. هغه شاعرانه کردار ته عبدالغفار خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې اشاره کړې ده. مخفی صاحب کلام د آزادۍ تحریک د پاره یو لوی جذباتی کار کړی دی او ورسره عملی جهاد کې هم حصہ اخیسته ده. مخفی صاحب د قوم او ملک په مینه کې ډیر نظمونه ولیکل، لکه دا یو نظم دی: وطن 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 یا خوږ وطن زما، په مالا هر څه ګران، پتا کې د آرام د روح د سر د تن زما، لتانا ز قربان. بیا مخکې وی هغه کام ژوندی دی چې جذبات ته شهادت لري، جمع په خپل ځان کې استقلال علم و حکمت لري، بې د استقلاله هنر جنگ کې پسه توره ده، توره دې تیره ساته هر څوک چې د جنگ نیت لري. علم د انسان د فوقیت دی یو محکم نشان، دا صفت جهاد سره ډیر لوی مناسبت لري. نو هغې نه پسته بیا هغې نه پس عبدالخالق خلیق د تحریک آزادۍ په حواله ډیر لوی نوم دی، ډیر وخت پورې لیکل کړي دي او د خلکو شعور زیات کړی دی او د آزادۍ جنگ کتاب کې هغې وخت حالاتو ذکر کړی دی. د دې نه علاوه خپل منظوم سوانح عمری زه او زما زمانه کې هم تحریک آزادۍ ذکر شته. عبدالخالق خلیق په نثر او په نظم دواړو کې لیکل کړي دي. خلیق صاحب فرنګو خلاف خپل کلم ډیر په جرأت سره چلولی دی او ولوله انګیز مضمونونه لیکلي دي او اشعار هم لیکلي دي، لکه د دې اشعار دي: د سرحد صوبه به هم یو ګلستان شي، که زلمی چرې په خپل وطن قربان شي، که زلمو د آزادۍ قدر معلوم کړو، خپل وطن به ورښکاره لکه زندان شي، په وطن دی ژوندون د غلامۍ به شي پښمانه، که حقوق ورته معلوم کل د انسان شي، چې د خپل وجود اختیار په لاس نشي، پتش نوم به څه امیر شي څه به خان شي، چې په خپل قرآن عمل کولی نشي، فایده څه ده که په نوم څوک مسلمان شي، چې اختیار د رفتار په ځمکه نه وي، دغه کام به څه په خپل وجود شادان شي. هیڅ مشکله ازادي نه ده خلیقه، خو که څوک د اتمانزو په پل روان شي. نو خلیق صاحب 30 اپریل 1910 کې کسخانه په خونی واقعیا یو نظم لیکلی دی چې پکې د انګریز سامراج په عصبانه او ظالمانه نظام او د هغې حکمرانانو لخوا په پښتنو حریت پسندو د ناروا ظلمونو نقشه راښکلې ده. هغه داسې ده د قصه خانه خونی واقعیا
وایي چې 23 د اپریل وخت د سحر چې پولیس حمله آور شو په دفتر له دفتره یې څو کسه گرفتار کړل کابلای تھانې ته سمې په تلوار کړل کابلای تھانه چې دا د قصهخانه خوا کې ده نو کابلای تھانې ته سمې په تلوار کړ په عوامو کې یو جوش داسې پیدا شو په تھانه باندې حمله وکړه هجوم چې ظالم کړي ظلم ولې په مظلوم دا زمون قیدیان را پرېږده ظالمانو دا نارې چغې وهلې عوامیانو پولیس وکړو ټلیفون بالا افسر ته چې حالات خلا کابو نشو بهر ته په یو دم کې راغله دومره ډیر فوجیان یعنی په یو دم کې راغلل دومره ډیر فوجیان چې سر معلومه ده نشو پایان دراتلو سره جوړ کړو درزار دا ګولو باران را شروع شو په بازار پکې شو سلګونه خلک شهیدان او پراته بشمیره هر خواو زخمیان پیښور کې شولا جوړه و کربلا هر طرف ته واویلا هم په دې ورځ باچا خان شو گرفتار چې راتلو په دغه ورځ په لور د خار ورسره عبدالاکبر میاں احمد شاه هم شانواز او سرفراز رفاقا هم دی واقع په ملک کې جوړ هسې خفقان کړو چې غمجنې د وطن هر یو انسان کړو د انګریز نشو پیدا هسې نفرت چې هرچا به ترې ویلو تو نالت د سرحد چیف کمشنر چې و بولټن په دې فعل شو بدنام او مختورن چې دا کارو ترنه شوی نامعقول سرخپوش هسې خواره شول په وطن چې هر ځوان په سر تړلی و کفن چې په کوم بازار کې وو شرابخانه ظلمو بنده په اوچه زور کړه مردانه سو ظلمی به ودرېدل پرې وار په وار حکومت به کړل دوی واړه گرفتار څوک له قیده بنده کله یېرېدل نو په ډېره بېرحمۍ به یې وهل یو خوا ظلم بل طرف ته نافرمانی به دا و جنگ د آزادۍ د هندوستان په جیلونو کې پراتو ډېر ځوانان ډېر ظلمي شو په دې جنگ کې شهیدان د وطن په آزادۍ باندې قربان دغه سیمه کې عبدالاکبر خان اکبر د خلافت تحریک په سلسله کې هجرت کړی و او دغه هجرت له کبله مونږ له یو خاص سفرنامه لاسته راغلی ده دا سفرنامه د ملک د آزادۍ په سلسله کې د روسی ترکستان او افغانستان سفر یې ولیکلو یو ښه شاعر ومو او د وطن د آزادۍ دپاره یې نظمونه هم لیکلي دي عبدالاکبر خان اکبر د عبدالقادر خان زوی
او سخی ارسلا خان نمسه و د 400 اوسیدونکو و او اگست 1900 کې پیدا شوی و. عبدالاکبر خان اکبر د باچا خان یو پوخ ملګری و. عبدالاکبر خان اکبر یو انقلابی شاعر و. هغه هر یو شعر د خپل آزاد وطن لپاره و. عبدالاکبر خان اکبر د باچا خان په مشرۍ کې ټول پښتانه د انقلاب سره بلد کړل. هغه وایي چې دا لیلا زما وطن د پښتون وینا په دنیا آخرت غواړم دغه مینا د عالم خوبان په واړه تر قربان کړم د پښتون د هر ظلمی د تور او سپینا د اغیار د خنیامت د زل ډکا خدا خدا خپل روټای او بشینا. دغه سي مخکې بیا داسې مخکې د آزادۍ تحریک په کې عبدالمالک فدا نوم راځي. عبدالمالک فدا هم یو پرجوشه شاعر و او هغه په شاعرۍ کې د آزادۍ شدید جذبات مونږ ګورو. هغه د غلامۍ د ژوند نه ډیر زیات نفرت کړی دی کوم چې هغه په اشعارو کې مونږ ته اخکاری. هغه خپل مرګ نه پس هم خپل خاوره په غلامه ځمکه برداشت کول نه غواړي. نو عبدالمالک فدا د پلار نوم عبدالجبار خان و. 400 اوسیدونکی و. عبدالمالک فدا شاعري قومي شاعري ده او د قوم په بیدارۍ کې لوی کردار ادا کړی دی. یو آزاد پسند شاعر و. ټول عمر په جدوجہد کې تیر شوی دی او فرنګو ظالمانه نظام مخالفت کړی دی او د انګریزانو کوم نظام هغه باندې تنقید کړی دی. لکه هغه خپل اشعار کې وایي چې تر کومې دی وطن کې فرنګیان وي تر هغه به ټول مخلوق په ویر د ځان وي. کام به کام خیل به خیل سره جنگیږي کورنۍ کې به هر څوک مشت گریوان وي. زمونږ زر زلمی به واړه تاله کېږي فرنګي پرې ګرم کړی خپل دکان وي. عاقبت به د انګریز په جرنده دل شي. رئیسان که د دې وطن که نوابان وي فرنګي نه به په یو ګوټ کې خلاص نشي. که پیران وي که شیخان وي که قاضیان وي فرنګیان به خپل سره زار کړي. حیوانات وي په دې ځمکه که انسان وي د انګریز د لاسه نمړی ته به محتاج شي که واړه وي که زاړه وي که ځوانان وي. ګټه وټه به ټوله د انګریز شي که لوهار وي که ترکان وي که دیکان وي د انګریز د چاکرۍ نه به خلاص نشي. نو دغسې مخکې تاسو ګورئ دغسې د تحریک په آزاده کې مخکې ته موږ سره شاعر راځي غني خان. نو غني خان په شاعرۍ کې د آزادۍ جذبه چې د هغه هم ډېره څرګنده ښکاري. هغه د آزادۍ دپاره هر قسم قرباني ورکولو تلقین کوي. هغه مرګ هم د آزادۍ مرګ خوښوي. نو غني خان د شاعرۍ دوه برخې دي.
یوه 1947 نه وړاندې، بله د آزادۍ نه پس. د غني خان په شاعرۍ ابتدایي دور کې دا فلسفه وه چې دښمن د ظلم او زور نه یریدل نه دي پکار، لکه چې وایي د دښمن د ګولو مه یریږه جانه، چې په توره شپه کې ستوري ښه ځلیږي، چې موم ځان اوبو بکړي شي روښانه، چې د ونې سر قلم شي بیا ګورېږي. بیا مخکې وایي زه پښتون بابا خپلې وینې پیدا کړې، زه پښتنې مور په غیرتي پوی لوی کړې، مونږ په نیکه دي د مردۍ کارونه کړي، زه به نامرد نشم که نامرد شي کل جهان، نن زما په جنگ د کام زه ننګیالی ځوان. نو داسې تحریک ازادۍ دپاره کوم نماینده شاعران چې دي هغه دا دي، نور هم ډېر زیات دي، خو هغې منه مونږ بحث بیا کوو. فی الحال دا تاسو وګورئ.